ماشومه دې په ژړا شي ته باندې دا چې ځوان په څوک دغه یو ورور دی هغه څنګه رزق ولو ګټي کو جامې پیدا ولو کیسه ولو بس نور له خدای سره شته او هغه سره د نور څه نشته دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیرپو، کیمرامین یاسر خان او په هغه ګمبتي کې حاضر یم. کتونکو ګمبتي دا د تحصیل تنګي سیمه ده او په دې کلي کې بدمرغۍ نه یو شمېر داسې د معذوره کورونه دي. دې خوراکۍ ته وګوره، دا خوراکۍ چې کومه ده معذوره ده، ښه ده، ویلچیر شته. څنګه یې بچي؟ معذور ہے اور دے معذور دی غریبین هم سپاتی سات کم بڑا تیار آجی جانم سات کے سمه پیسې نشته رور سره دی؟ نه مس یو رور مې د هغه ته وایي چې دوه کوره واپس ورځي. کتونکو یو رور دی د دې دواړو، د خپل بچی هم ساتي او دا رور هم ساتي. دا زلمی دی، دا راپروتی دی، دا چې کوم دی نو دا د کار د زور کار نشي کولی. ته څنګه یې یاره؟ څنګه یې؟ لحاظ ما پر تا پر کا د غوږونه هم کار نه کوي، نظر هم کار نه کوي. ته څه نه راپروتی یار؟ زه سنډار راغورځېدلم، زه سنډار راغورځېدلم، مخکې سړک له ملا مې راغلی وه او منډه والې بس روغ د ملا مې خوږ شوه. بس اوس پکې دوه کړۍ اخښتې او ډاکټران پیسې غواړي، پیسې هم دي نشته چې ستا علاج وشي. او بس اوس په دغه یې راله ماته مې ویل چې پرېږدي راله دغه شی هم راته اچولي دي ملا ته، دا جاکټ یې دی. نو بس دې سره دا دغه شوي ګزاره کوي. بس اوس پرهېز وکړه اته میاشتې، نو بس کور هم غټ او اوس کار هم نشي کولی چې کور سودا مودا رو راشه کنه یار. ښه دا پردي کور کې اوسېږي، ښه دا پردي کور کې اوسېږي. ستاسو نوم دی؟ السلام علیکم. زما نعمان مې نوم دی، ګمبتي اوسېدونکی یم. دا مې خور ده، دغه مې رور دی، دغه مې رور دی. دا دوه خو معذوران دي، دا یو سنډان راپروت دی، ملا یې کرک شوی دی. خو د دوی بس یو الله سره دی، یو بس خدای پاک ورته ځان سره کړی م. خو په دې نن سبا وخت کې خو تاسو ته معلومه چې سړی ځان د کور لپاره روزي پیدا کړي، نو شکر وباسو الحمدلله. او الحمدلله بس روزۍ بندوبست خو الله چلي، الله ذمهواري اخیستې ده. خو به دومره چې که اوس د دوی علاج شي هغه شي نو هغه ماته چې کوم دی نو ګرانه نشم کولی هغه. او دغه چې کوم دی کور هم دا پردی کور دی، اوس ته هغوی ما ډر راکړي وي، که په بیه اخیستی شی خو واخلې، او که نه شي اخیستی نو بس داسې خو نه وي چې وځې خدای دې ورسره خوږ کړي. خو بیا هم چې کوم دی نو سړی خپل ځان کې سره سوچ وکړي چې یاره نور کورونه خرڅېږي په ګاونډ کې ټول خرڅ شو نه، او دا یو پاتې به زه په خطرېتوب پرېښیم، ګینې کېدای شي ماته مو چې دا لکه که نه شي اخیستی نو ځان غم وکړه. بس په څو یې خرڅوي؟ لس ته پاسه به لک روپۍ مله وي. او کور غټ ته لکه داسې مې پرې واره نه راځي چې ورته ګورم مې ورته وارخطا شي، ځکه چې پیدا شوی یې پکې؟ بلکل پیدا شو پکې، پلار هم پکې واده هم دې کور کې کړی دی. خدای دې ورسره خوږي. لکه نن سبا وخت کې ګل صاحب به تاسو ټول پېژنئ، دا د هغوی کورونه دي. او تر دې وخته پورې یو سخت کال چې کوم دی هغه بس د مرګ نه مخکې یو 15 ورځې وړاندې راغلی و، او ټول کلي وایي ته ویل کړي تاسو کورونه اخیستی شئ نو واخلئ. بس هغه بیا پکې هغه هم وفات شو، او خبره بیا مونږ خاموشه کړه، مونږ یاره بس هغه وفات شو. بس اوس کور بیا کو زامنه شوې، اوس بله ورځ زامنو هم سوال جواب کړی چې یاره که تاسو کورونه څوک اخیستی شئ نو بس خپله دغه وکړئ. بس وارم پرې نه راځي، والله څه به وکړو، بس یا ځان له روزي پیدا کړو. هغه یو چینچي را سره به ځان پیدا کړی، بس په هغې باندې ځان لکه د 100 روپۍ پیدا کړو، ځکه بار مزدورۍ هم نه شو تللی. ګینې پېښور کې دغه کې داسې راته څوکیدارۍ مېلاوېږي یا ښه مزدورۍ مېلاوېږي، نه شو تللی، ځکه کور کې دلته ماشومان دي 14 کسه مزدوران دي. ستاسو بچي خپل؟ زما خپل 15 بچي دي او 6 کسان دوی دي راته، نو 14 کسان یې موږ. 6 لکه 1 2 3 او مور یې ده، او پلار یې خو مړ دی ستا، او بل څوک دي؟ 2 مې خویندې نور دي، او لکه 3 دا شو، او یو مې ورور هم بل دی، کشر بل دی کوټې ده قمرایي، او دا 2 خویندې مې نورې دي. دا به څو مرلې ځای وي؟ دا تقریبا چې کنال جوړ شي مرلې به وي، که دې سره بار دغه هم دی ورسره وي، نو چې خاصي بیا به سره دغه مره پسې حسابوي. بس مونږ خو وایي چې یاره څونه هم ته په وس کېده هغشته مې خو بس وارم پرې نه راځي، هېڅ هم ته نه شو اخیستی. هغوی هم دغسې وایي چې یاره چې څونه ستاسو باندې څونه وار راځي نه هغه مره والی، خو بس نه راځي واره پرې
په لږ ستا د دې ورور په علاج څونه پیسې لګي؟ ته دغه یو خو تا د لکه څونه خرچه ادا کړې وه؟ 50,000 روپۍ ورته صرف د یو عسکر ته هغه یادې کړې وې چې یاره دی به ورکوې. خو زه خپله ورسره نه وم تللی، ماما زوی مې ورسره تللی و د روژه کې، هغه ورسره منډه تنډه کړې وه، هغه هم د بل چا په هغه باندې. نو دا اوس چې دوی کومې کړي مرۍ کړي یا نورې څه کړي نو هغه ټول لکه بل چا په لاس باندې کړي، خدای ورسره خو کې څه نه څه خرچه په موږ باندې ډېره راوستې وه او نور هغوی خپله کړې وه. ستا موبایل نمبر څه دی؟ زما موبایل نمبر 0312 6789 435 0312 67 89 435. کتونکو تاسو خبرې واورېدې، په دې کور کې ورته 3 مازوران دي او 2 نور دي، 2 خویندې دي، یو ورور دی، 9 کسه دي. دا چې کوم دی نو دا د دوی دته زه کچن ښیم، د لږ ټایم کې چې کوم دی نو مونږ ځان سره دا اوړه غوړي روړل. خو به دا خلک ډېر حساس خلک دي، دا ډېر د مجبورۍ نه کیمرې ته ګوري. دوی به ډېر مخکې ماته ویلي وو، خو مخکې چې کوم دی نو دوی غږ نه دی کړی او یعنې روژه کې به مونږ دوی ته خوراکونه هر څه را رسوله. خو بهرحال دا کور کې ژوندي لاشونه دي، دا یو بیل بوج دی، هغه چې کوم دی نو هغه بالکل په بېډ باندې تړلی شوی دی. خموره ډېره ګرانه ده، بچي معذوره دي او ډېره ګرانه ده. پلار یې وختي مړ شوي دی، 7 کاله وشو د هغه مرګ هم. همونږ ډېر زیات غریبانان جوړ یو، بېوسه یو. د دې د علاج د ماشوم په ژړا شي اعتماد علاج کوو ځان به څوک دغه یو ورور دی، اوس څنګه رزق ولو ګټي کو جامې پیدا ولو کیسه ولو بس نور د خدای سره شته، هغه سره د بس نور څه نشته دی. بس الله پاک دې رحم کړي موږ هم په ټولو. د دې لور د علاج کیدی شي؟ نه کنه علاج له بوتلو کسانو خو بس علاج نه کېږي که نه، خو چې دوی خانداني بیماري د دوی علاج نه کېږي. بس موږ خو په خپل وس کړي یو، نور د باقي الله ته پرېږدي. 2 لوریانې ټیک دي او دا 2 سم دي، دا شکر دې روغ دي، 3 واده دي او دا 2 روغ دي. دا به دغه 3 واده دي او 3 واده هم دي ورکړي؟ نه دا مې نه ورکړي، ناستې نو 3 او 2 دغه شوي او دې سره 6 مې بچي دي او زیمه او دا د دې دوی مې دا 5 بچي دي او لکه 5 بچي دي او 2 ښځه خاوند دوی دي. او به دغه چینچا کې کله سوی شو کله سونی شي چې رزق رالو ګټي، بس په دا موږ خوشحالي نو خو هېڅ نشته. دوی سبق ویلی دي او دوی سبقونه ټول شکر قرآن ختم کړي دي، معذوران مې دي. دوی 5 پاس کړه، بس بیا دغه چالو شو یا خراب شو. دواړو 5 پاس کړی دی او د حفظ کې موږ بس سپارې ویلي دي، بس بیا غریب بېوسه شو. بچي ژوند څنګه تېرېږي؟ لږ د خپل ژوند باره کې راته ووایه. بس دغه علم دی نو دا معذوران دي. روح مې دغه یو دی د علاج پیسې موږ سره نشته. موږ د ورور به مې په یو پټي علاج سزا شي، هغه د ملا کې کړی او هاتې د هغې د وجې نه بس اوس د هغه علاج بس زموږ نه کېږي چې موږ اوس دې ادارو له بولو. هم مور مې په خپله بیماره ده، دې ته دا اپرېشن او ورونه کړې ده، زموږ د غریبۍ د لاسه پاتې خبره چې موږ اوس دې له علاج وکړو. ته څه وایې په دې مقابلې؟ کتونکو لکه دا خوراکي چې څنګه خبرې کوي چې دا یو پکې و نو ده به چې کوم دی نو څه ناڅه به کول نه، هغه په بېلټونو باندې تړلی دی، هغه مات ګوټ شو. نو دا خویندې وایي چې دغه به زموږ سهاره جوړ شو. هغه چې کوم دی خپل 5 بچي وساتي، خپل کور هم ګران دی. دا 2 نه چې بلکې 3 معذوران دي، هم معذوره دي. دا ورته پیغلې خویندې په کور ناست دي. کتونکو رابطه ورسره وکړئ، دا خپل بچي وګڼئ او مور یې لکه اوس درته وایي چې کور نه وځه که نه بس د کور بس سوال جوابونه راته کوي، دا کور لکه هوا دی دا به بس نه لکه زه خامخا به بیا ځون څه به کوم چې بس هم نه کېږي هغه شتو پې نو څه به کوم. دا معذوران بچي به د کوم ځای ګرځوم بیا کوم خوا به یې بوځم. دغه علم دي نو څه وکړو، غریبي ده ډېره، نو بس هم نه کېږي پې نو هغه شتو پیسې ډېرې وي او موږ بس پې نه کېږي. کتونکو دا وګوره، دا دوی د ورون ته دا پردې دي ښه د کور له وله همرو پروګرامو کې دا کور واخلئ. داسې ده چې بس ستاسو کور دی، دوی دې پکې اوسېږي، دوی دې پکې ژوند کوي. د دې معذورانو د خپلو بچو سر صدقې وګرځوئ، هر څه پاتې دي. خالي لاس دې دنیا ته راغلي او خالي لاس په دې دنیا نه ځو. چا له خدای پاک ورکړي وي نو به دا کور دې واخلي او دې کور کې 3 معذوران دي، دغه پیغلې دي، دغه مور ده، یو ورور دی او د هغه ورور علاج دی.
روژه څنګه تېره شوله یو په دې یو خو ګټه ډېره ګرانه وه بس وجه داسې چې یو شي جوړ کړي بس یو کور څه لږه ډېره سودا کړې وه هغې رالېږلې وه وجې نه مخکې او بس نور هم دغه پیکټ غواړو یو ورکوټ پیکټ راوړو په هغې زموږ بس یو دیوار یو نیم کېږي نو ما له ته ولې نه راتلې بس دغه حالات هم دي بس تېره شوه خدای پاک تېره کړه نو یو به د کور ما له چې اوس ته وروسته رالې اختر نه پس نو مخکې ولې نه راتلې زه بیمار یم چې زه خپل هم اوس هم خراب یم زه په ډېر تکلیف په دغه ورځ هم درلم او بس هغې وخت کې مې چپې مپې والي وم لږه بې سوره وم پته هم راته نه وه چې یاره داسې دغه کېږي که نه یو هم راته راکوه مخکې بل هم راته کوه ما به یاره بس تا مې راته بس په دغه ورځ مې بس سترګې پټې کړې درلم د کار مجبوره یم سترګې مې پټې کړې ګنې ویډیو ته دوی څه توجه نه وه دا ډېره ګران کار دی چې زه په ویډیو باندې راشم خو مجبوري شي یا نه الله به خیر کړي ګوره د الله ته دغه ده دا کیمره چې نه وه چې څوک به دې سی کړي دا او د هغې نه پس به سره څوک امداد وکړي چا سره رډار نه دی لګېدلی هغه خلک وایي چې موږ یې د الله په لار کې ولګوو خو چې حقدار ته ورسي صحیح ځای ته ورسي صحیح الله به خیر کړي کتونکو ضرور یې مرستیال شي زموږ دغه وس و چې غوړي وړم روړل چې ختم شي نو بیا ماته سوال جواب وکړه ښه چې دغه غوړي وړه خو دله رارسي که نه ښه څه ټکه پکه چې څونه زمونږ وس کېږي صحیح ده مرسته نو کتونکو درې خبرې دي یو د دې دوو مزدورانو خیال ساتل یو د هغه په علاج باندې پیسې راځي د هغه درېیم چې کوم دی دا کور دوی ځان له والي دا باواجداد کور دی پلار نیکه دا ټول په دې کې دغه کړي دي اوس یې تېنه نیکان چې کوم دي د هغوی وخت دی د هغوی ځای دی دوی یې مني نو بیا پکې موږ هم ورسره خبره ولې وکړو خو چې 21 لکه روپۍ چې کوم دی نو بس وایه چې دوی د دې کور هر څه دي خو نیغ په نیغه ورسره تعاون کوئ او خو ما له رالېږئ نو په دې ویډیو باندې زما اکاونټ نمبر دی ما ته رالېږلی شي په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ زموږ په دعاګانو کې ضرور یې مرستیال شي ډېره مننه خوشحاله